وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، چې دا کم مال الله رب العزت تا ته درکړی دی دې سره ځان د آخرت جوړ کا. دا تجر د پهله اصول دی، پهله هدایت دغه دی چې ته کم مال الله درکړی دی دا داسې طرز او طور باندې ته استعمال کړي چې دا ستا د آخرت جوړېدو ذریعه او سبب وګرځېږي. خو دې کې یو خبر اب دا یاد ساتئ، ګوره الله رب العزت عجیبه جمله وفرمیله وابتغي فیما آتاک الله، چې کم مال الله درکړی دی وابتغي فی مال کې نه دی ویلی چې یو سړی دا خیال کړي چې دا مال ما ګټلی زه د مال مالک یم، ما مال کې چا څه کار دی. دا خبره غلطه ده. مال انسان ته الله رب العزت ورکوي. اوس کچرې یو سړی دا سوچ کوي چې دا مال ګټلی ما دی، مال ما په دې خپلو مټو ګټلی دی، دې کې زما هنر استعمال دی، دې کې زما عقل استعمال دی، زما مال کې چا کار نشته. دا خبره غلطه ده. قرآن د دې آیات پرو سره مال درکړی دی الله رب العزت، یا سره نه مال نشته دی دا هم د الله طرف نه دی، یا مال در سره نه و درته مال میلاو شو دا د الله طرف نه دی، یا مال در سره سخ به یو سټیج باندې ولاړ دی مخکې مزل نه کي 1 کروڑ روپۍ دی زیاتېږي نه، خپل منډه درړه وایي تکلیف هم کوي خو مال د نه زیاتېږي. دا ټول د چا طرف نه دی؟ الله طرف نه دی. او دا الله پاک اعلان کړی وابتغي فیما آتاک الله. دویم چې کله دا مال الله رب العزت درکړی دی نو بیا دې سره آخرت جوړ کا، ستا نظر په آخرت باندې وي. دا نه چې دا مال کې دومره ته ډوب شي چې آخرت درنه هیر شي او دلته دنیا کې ستا ټول استعداد ټیلنټ عبادات تن تباہ و برباد شي، معاملات هیڅ نشته دنیا کې صفر. دنیا مال خو در سره ډیر دی، آخرت اعتبار سره صفر. دا هم هلاکت دی. بل دا خبره کول چې زما مال کې بل چا څه کار دی دا نظریه هم غلطه ده. شعیب علیه السلام چې کله خپل قوم ته دا ویلو چې ناپ تول کې کمی ما کوي، حلال حرام و تمیز کوي، اور کم شیز خرڅي عیب خلکو ته بینه، خلکو سره دوکه ما کوي. نو ورته څه ویلو چې صلاتک تأمرک ان نترک، چې ستا د مونځ کول مونږ دې نه منې کې چې مونږ د خپل د معبودانو عبادت پرېږدو. مونږ مور پلار مشرانو د دې بوتانو عبادت کړې مونږ هم کوو. او دویم ورته څه وفرمیلو او نفعل ما نشا، مونږ چې څه ګټلي دي هغې کې مونږ خپله خوښه ده چې مونږ څه کوو، ستا زمونږ مال کې څه کار دی. بلفاظ دیګر نن سبا دور کې دا خبره چاته کول چې مونځ کې خپل کور کې مونځ کوو، زمونږ تجارت کې زمونږ کاروبار کې تا څه کار دی. او نفعل فی اموالنا ما نشا، ستا زمونږ مال کې څه کار دی. دا خبره به شعیب علیه السلام ته خپل قوم کوله. اور دې ته سرمایه‌دارانه نظام ویلې کېږي چې کوم دوه اصطلاحات دنیا کې چلیږي، یو کیپیټالیزم دی یو سوشلیزم دی. سوشلیزم ولا دا نظریه او عقیده ده چې دا مال کې هر روپۍ کې ټولې دنیا انسانان شریک دي. دا نظریه هم غلطه ده. اور کیپیټالیزم دې ته ویل کېږي چې دا مال بس ما دی، ما مال کې چا حصہ نشته. دا دواړې نظریې غلطې دي. منځ کې شریعت یو فاینانس سیستم راوړو چې هغه د اسلامي نظام معیشت ویلې کېږي. ایو ځان له موضوع ده. خو دا به هر حال غلطه عقیده ده چې زما مال دی، ما مال کې چا څه کار دی. او دا خبره به قارون هم کوله چې دا مال ما په خپل طاقت باندې ګټلی دی، مال ما په خپل هنر باندې ګټلی، مال ما په خپل سوچ باندې ګټلی، دې کې زکات یا خیرات کولو چا څه کار دی. شریعت ته دې نه منې کېږي، په اولې جمله کې منې کېږي وابتغي فیما آتاک الله دار الاخره. مال الله درکړی دی، الله د پرې لګاوه چې آخرت ته ورسره جوړ شي. یو اصل دا بیان کړی. او بیا دا هم یاد ساته کافر اور مسلمان مال کې فرق دی. مسلمان چې کم مال ور سره دی غا د الله طرف نه غني چې دا مال ما ته الله طرف نه میلاو دی. کافر دا نظریه ده چې دا مال ما سره کم موجود دی، دا ما په خپل زور په خپل قوت خپل فن باندې ما ګټلې دی. کافر او مسلمان کې یو بنیادی فرق دغه دی. دویم کافر اور مسلمان کې فرق دا دی چې مسلمان کمال غټي یې لګي دا د الله د تصور سره لګي چې راکړې الله رب العزت لګي به الله د پاره. اور کافر د الله تصور نشته، غې غټي غوي چې مال زیات شي دي ته نه ګوري چې دا حلال وسیله ده که حرام وسیله ده. اور مسلمانی چې غټي غو د حرام اور د حلال تمیز کوي.
دریم مسلمان او کافر کې دا فرق دی چې مسلمان ذهن کې دا هم شته چې دا مال یو ورځ مانه پدې کېږي زه آخرت ته روان یم او کافر دا عقیده نشته چې زه به آخرت ته ځم دیو جنه کافر چې څنګه خو بدو باندې پوه شي غدا سوچ کوي چې د ما مرګ ساده پورې خوراک په کم ځای نه زه پیدا کوم کم ځای نه وي زما رزق پوره شي کم ځای نه وي زما رهن سهن لباس برابر وي هغه پیسو راغونډولو کې لګېدلی وي اور مسلمان په دې نظریه باندې مال لګئی اور ګټي چې نه آخرت شته د آخرت کې مما سره حساب کتاب هم کیږي دیو جن مسلمان او کافر کې فرق ول پکار دی کچره مسلمان هم دا نظریه شو چې مال ما په خپل طاقت باندې ګټلې زی په خپل سوچ باندې لګوم ما مال کې چا کار څه دی اور مرګ ساده پورې به مال ګټه مانه سوق مال تپوس کول ول نشته نه بیا د ستاو د یورپ کې او کافر منځ کې فرق نشته بیا مسلمان تاجر هغه خصوصیات دي تاجر به دو جهاتو سره کار کوي مسلمان تاجر یو مسلمان تاجر چې کله تجارت کوي هغه به د دې خبرې خیال ساتي چې که زه د تجارت کوم پیسې ګټم د دې پیسو ګټلو کې ما سره د بچو هم حق دی مور حق دی پلار حق دی رسره ښځې حق دی ګاونډیانو حقوق دي دا ټولو چې کوم ما باندې حقوق دي دا حقوق په زه ادا کوم په دې نظریې سره به مسلمان تجارت کوي یو هغه خبره ده دایره ده چې د دې ذات پورې محدوده ده دی به د خپل جسم د خپل بچو خپل ښځه خپل مور پلار چې کوم معذور افراد په دې باندې شریعت مقرر کړي چې د دوی خیال به ته ساتي یو به تجارت دا په دې نیت باندې کړي چې دا پیسې ماته رسي زه به دا په دوی باندې لګوم ماته په دې باندې ثواب ملوي یو به دې نظریې سره دا تجارت کوي او د زه بیانوم تجارت خو دې کې تاسو د ملازمت زراعت هر څه راولئ خپل ذهن کې هر یو سړی خپل کاروبار مطابق سوچ کوي چې ما ته څه کول پکار دویم تاجر دویمه چې کومه دایره ده کم سوچ دی هغه دا چې ما د خپلې زندګي نه علاوه زه اسلامي سوسایټي کې اسلامي معاشرې کې زه یو غریب سړي ته یو ښه ریټ کې دا شی ورسوم چې هغې ته نقصان میلاو نشي دا ګوره دویمه نظریه ده مثال په طور باندې یو سړی دی هغه دال کیلو په 150 باندې خرڅي دا سوچ وکړي چې زما دا معاشره غریبه ده د 120 کې ظالم راوړي 150 کې خرڅي د یو کیلو کې 30 روپۍ ګټي زه 30 روپۍ نه ګټم زه صرف 10 روپۍ ګټم هغه 120 والا دال په 130 کې خرڅي ګټه دی هم وکړه هغې هم وکړه هغه 30 روپۍ ګټه وکړه دی 10 روپۍ ګټه وکړه دی 10 روپۍ کې به برکت ځکه وي چې دی د خپلې معاشرې کې د غریب سوچ کړی دی چې زما دا مال یو غریب ته یو آسان انداز کې یو آساني طریقې سره په کم ریټ باندې ورسي چې مسلمان ته تکلیف نه وي علماو لیکلي چې کم تاجر په دې دوو نظریو سره د دوو ویژن سره کار کوي یو د خپل حقوق ادا کول خپل ګاونډیانو خپل خپلوان خپل خاندان اور دویم چې بل مسلمان ته زه سہولت ورکم د دې دا تجارت عبادت ته په دې هرې لمحې باندې الله پاک ثواب ورکوي اور یو حدیث دی مشکات شریف نقل کړي سنن ابن ماجه نقل کړي سنن ترمذی لګا حدیث درته بیانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تاجر ته ویلي دي پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو ان التاجر الصدوق الامین دو صفاتی بیان کو هغه تاجر چې هغه صادق ته دروغ نه وي یو صفت دا ذکر کو تاجر به دروغ نه وي دویم امین دی امانتدار دی خیانت نه کوي د دو صفاتی ذکر کو او به سو فرمایلو د دې حساب کتاب چا سره کیږي مع النبیین دې حساب کتاب پیغمبرانو سره کیږي والصدیقین صدیقین سره بکیږي والشهدا شهدا سره بکیږي درې طبقه د آخرت ولا بیان کې انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام دویم نمبر باندې صدیقین چې د پیغمبري پسې دویم نمبر مرتبه ده دریم نمبر باندې شهدا بیان کو قران کې صالحین ذکر کړي دلته کې دی آیات کې دی حدیث کې صالحین سره نشته دي خدا درې مرتبه حدیث کې بیا علماء د لیکلي چې د درې مرتبه ولې بیان کې یو چې دی تاجر کم تجارت کړي دی د شریعت اصول مطابق کړي دي ځکه به د انبیاء کرام سره د دې حساب کېږي علیهم الصلاۃ والسلام صدیقین سره به ځکه حساب کتاب کېږي چې دی خپل کاروبار کې دروغ نه دی ویلي صداقت نه کار اخسته دی چانه عیب نه دی پټ کړي چانه والا پروډکټ د جاپان په نوم باندې خرڅي دلته کارخانو کې پېښور کارخانو کې جوړ شوی دی د امریکا سټیکری اور مې لګول چې دا د میډ ان یو اس ای دی دا ټول دو نمبري کچره کاروبار د دسه وو د صدیقین او انبیاء او شهدا سره حساب کتاب سکے دنیا کې تباہ او برباد او بیا بل ځکه علماء دالي یو حدیث نقل کړی دی هغه مفهوم د صدیق کم کتابونو لیکل دي چې د دنیا چې کم
برکت ته دا که لس حصو کې تقسیم کې نه 9 حصے تجارت کې پرتی دي تجارت اهمیت ډیر دی تاسو اوس دنیا کې وګورئ 90% تجارت ته د 10% ملازمت ته بل یو سړی دغه ملازم دغه شپه او ورځ مهنت کوي ستا د ملازمت سره بل سړی کاروبار ښه کیږي مثال یو سکول کې یو استاد ځان مړی ښه کار دی په کارند سي ده خو د ستا مهنت سره هغه سکول ترقي کوي تا د خپله ذاتي څه فایده نشته ها تا ته دا فایده چې مال د حلال شو روزګار د حلال دی رزق د حلال دی دوکانه کې دروغ نه وي طلباو ښه تربیت کوي سټوډنټس دا یو ښه دغه دی خو نو ستا مهنت سره برای راست فایده هغې ته میلوي او تجارت کې چې مهنت کې هغه برای راست تا ته فایده ده بل ملازمت کې ته د بل سړي پابند یې چوټي به دغه نه اخلې روزګار د ښه لاس کې دی خوښه یې ټیک دی که نه یې خوښه درته به یې ځه او تجارت خپله خوره خپل اختیار دی که بیمار وي مزه وه که واده د وي مزه وه که غادي وي مزه کله د خوښې کاروبار ته ووځه هغه ستا لاس کنټرول شي خو بهرحال پہلا نمبر اصولی کم بیان کو وابتغی فیما آتاک الله دار الاخره چې مسلمان تاجر ته کم مال ملويږي د سره به ځان ته آخرت جوړي